کې د بعضې ملایان صرف د زرو لوټ ته ګوري چې کوم ځینې د زرو لوټ میلاویږي که دوی پکې ډم هم ګډولي دی ځان وررسوي. دا ویډیو زمونږ نن د امامانو صاحبانو یعنې د علماو دپاره د ملایانو صاحبانو دپاره ده کوم چې امامتیانې کوي. ګورئ په دې ویډیو کې تاسو د بابا ښکاري په دې کې د بابا چې دی په دې واده کې د نکاح دپاره راغوښتی و چې نکاح وتړه او دغې بابا د نکاح د تړلو نه مخکې به د ټول واده والا خلکو باندې توبه یې پې ویستله او د هغې نه پس په نکاح وتړل. توبه یې پې ولې ویسته د خلکو چې دی چې کله دا واده را جوړ کړو نو په دې کې دا بمونه او دا پټاخې او دا بینډ باجې او دا سندرې او دا څیزونه یې پکې وکړل او کله چې دا ملا صاحب راغلو نکاح تړلو ته نو انکار یې وکړو زه به بلکل ستاسو نکاح ونه تړمه. تاسو ولې وایي داسې کړي وایي توبې وباسئ د هغې نه پس به ستاسو دا نکاح زه تړم. دغه ویډیو کلیپ در سره شریکوم په دې کې زموږ د علماو دپاره ډېر غټ عبرت پروت دی. ګوره نن سبا خو زموږ او ستاسو الله دې معافي وکړي دا بعضې ملایان صرف د زرو لوټ ته ګوري چې کوم ځینې د زرو لوټ میلاویږي که دوی پکې ډم هم ګډولي دی ځان وررسوي. نو لحاظه دغسې نه ده پکار دا د علماو ریسپانسیبیلیټي ده د دوی ذمهواري ده چې کوم واده کې د الله نافرماني وشوه د الله د رسول نافرماني وشوه سوچ انکار ورته وکړه چې زه به د نکاح نه تړم. ته انکار وکړه بل به م انکار کوي بل به م انکار کوي. دا خلک د الله د یرې نه خو د دغې یرې نه چې نن ملا زما نکاح نه تړي زما واده نه جوړېږي دوی به په واده کې هېڅکله دغه ډول باجې او دا څیزونه ونه کړي. هلته د شپې پکې ډمې وګډېږي ژړاګان د الله او د الله د رسول نافرماني وشي سهار ورته ملا صاحب راشي نکاح وتړي. نو ډېره د افسوس خبره ده علما کرامو ته زموږ دغه ویډیو د خفه کېږئ به نه رانه دا د بابا مولي صاحب دغه ویډیو وګورئ تاسو به خپل اندازه وشي. قانون شریعت کا آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو. آپ لوگوں نے جس قدر زیادتی کی ہے ہمارے گاؤں کے اندر کی جتنی محنت کی برباد کر دی. آپ لوگوں کو جتنی عزت دی ہم لوگوں نے پہلے سے منع کیا پہلے دن سے منع کیا گیا تھا آپ لوگ نہیں مانے. آپ لوگوں نے شریعت کا مذاق اڑایا. توبہ کیجئے معافی مانگیے آپ لوگ کھڑے ہو تب آگے کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ورنہ ہم پتہ ہی نہ ماننے چلو اوپر آؤ سب لوگ چلو دو چار کیا بغیر باجے کے بغیر ناچ کے شادی نہیں ہوتی کیا نکل جان دیے کھڑے ہو جائیں آپ جو بھی ہے جو ذمہ دار ہے کھڑے ہو جائیں ذمہ دار ہے معافی مانگے جو توبہ ذمہ کریں دار اللہ ہے کی کڑے ہو بارگاہ گئے میں ادھرے گئے ذمہواران دي ټول ودرې گئے ہم سے نہیں جہاں ټول ودرول مشر مدرول ګوره لاسونه ورته جوړ ہم کړل. معافی چاہ مولا ہمیں گناہ اس گناہ اللہ سے معاف فرما دے. ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. آپ سب لوگ بھی ہمیں معاف فرمائیں. دادی جی کے سامنے اس کی جو ہے معافی مانگ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے جاستی ہوئی ہے. ہائے 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 ٹھیک ہے امام صاحب ہاں مانگیے آپ نے سب نے رب سے کہیے کہ مولا ہمیں آئندہ اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین. ہر جگہ اسلام کی قوانین آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہو آپ کی کیا حالت ہو رہی آپ شریعت کو ٹھکرا رہے ہو اسی لیے تو یہ ہر جگہ مارے پیٹے جا رہے ہیں. آج شریعت کے قانون کو آپ نے اسلام کے قانون کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا اس لیے ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جتنا منع کیا جاتا ہے آپ لوگ نہیں مانتے. بالکل آئی ایگری ود یو مولانا صاحب. واقعي دی مولي صاحب دی بزرګ او دی مشر مولي صاحب د علم او د رسول صلی الله علیه وسلم د وراثت حق ادا کړی. هغې ملایانو د زرو لوټ والا ملایانو ته زه وایم چې د دې مشر عالم نه تاسو عبرت واخلئ. ښه څنګه په ټولو باندې توبه وویسته د راتلونکي وخت دپاره او تر هغې پورې به نکاح درته پړاو نه کړم تر کومې پورې چې توبه نه یې ویستلي. دا د علم حق دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم د دغې پټکي چې تاسو په سر کړی د دې حق دی دا به ادا کوئ. صرف د زرو لوټ ته به نه ګورئ صرف خلکو خان او ملک ته به نه ګورئ بلکې د دې خبرو به خیال ساتئ. نو لحاظه دا ویډیو صرف سپیشل د علماو دپاره عوام خو د الله معافي وکړي هغې خو داسې واده به نه چې په هغې کې دی د الله او د الله د رسول نافرماني ونه کړي او دا ورته په ګرنټۍ سره وایم عوامو چې په کوم واده کې د الله او د الله د رسول نافرماني وشوله او ډول باجې او سرنا او ډمې او اجړاګان پکې وشو دغه واده که کامیاب شو بیا راشئ ما ته ووایي چې تا دروغ ویلي وو. دا نشي کامیابېدلی. کال پس 6 میاشتې پس الله پکې داسې لانجې راوباسي چې بالکل بیا هغه د ویلو نه. نو لحاظه دا ویډیو سپیشل د علماو دپاره وه. ویې رسوئ در سره هر یو عالم ته هر یو ملا صاحب ته ورسوئ او شعر یې کوئ ورسره د باباجي دا غیرت د باباجي دا د په علم او په قرآن او په شریعت باندې غیرت او د امامتۍ دا حق
چې د ادا کو دا او زمونږ دغه یو څو خبرې پیغام د ورورسوئ. علما کرامو ته زمونږ ډېر عاجزانه درخواست دی چې دغه ویډیو ستاسو دپاره ده او په دې باندې خفه کیږئ مه، د یو بل اصلاح کوو. په ډېرو علماو کې دغه کمزوریانې شته. الله دې زمونږ او ستاسو نه وباسي او الله دې مونږ او تاسو په شریعت باندې په دین محمدي صلی الله علیه وسلم باندې د غیرت او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.